د جلال الدین محلی نه څه پاتې شوي دي د هغې د پوره کولو په تفسیر هغلته لاړ شه فی تکملة التفسیر وفي تتمیم ما فاته پوه شولې هلته پې په قضیه باندې راغی راځه خو وایي دا دلته د ده نه تسامح شوې ده دا تتمیم د ما فاته نه دی بلکې تتمیم د ما اتا دی تتمیم د ما اتا څه مطلب اوس ګوره ها جلال الدین محلی رحمه الله چې کوم تفسیر کړی دی نو هغه کومې خبرې راوړي دي د هغې د پوره کولو دپاره د تفسیر وکړو د هغې دپاره وکړو که نه خو نه چې کوم تفاوت شوي دي د هغې د پوره کولو دپاره چې کومې راوړي دي صحیح لکه څه دي کومې راوړي دي جلال الدین محلی رحمه الله کومې خبرې راوړي دي د هغې د پوره کولو دپاره د نور تفسیر وکړو داسې نه ده چې د جلال الدین محلی رحمه الله نه کومې خبرې پاتې شوي دي نو د هغې د پوره کولو دپاره دماغ مو بېکار وکړو نو تتمیم د ما اتا دی تتمیم د ما فاته نه دی تتمیم د ما اتا دی تتمیم باندې اوس پوه شولې په خبره باندې ځکه چې دلته په خپله وایي وتتمیم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء تتمیم د ما فاته تتمیم د ما اتا دی ځکه چې په دې سره به څه وشي تتمیم د ما فاته په څه سره به کېږي هغه د آخر اول د سورې بقرې نه تر آخر د سورة الاسراء ویې نه شولې په خبره باندې لکه دماغ مو بېکار وکړو که نه سوره اسرائیل بني اسرائیل پورې ځای که نه لکه نو اوس دا د ده نه دا په دې سره به هغه پوره شي په دې سره به څه شي لکه پوره شي کوم به پوره شي چې کوم هغه راوړی دی او دا خو د هغه نه پاتې شوي دی دا د څه لکه نو دې کې دا څه لکه تسامح ده دماغ مو بېکار وکړو وتتمیم ما فاته او تتمیم د ما فات فرازا یو خبره بلم کیږي هغه داسې ګوره ها اکثر موږ په محاوره کې داسې وایو تا نه چې وایي کوم شی پاتې شوی هغه ما پوره کړو تا نه چې کوم شی پاتې شوی هغه ما پوره کړو په محاورو کې ویل کېږي که نه لکه محاوره بس اجي عرف سبسيده انت پاتې شوی وه ما ورسره نور راوړه پوره مې کړه پوهه که خپله جمع پېږي که دماغ ته کار وکړو اصل اوس دلته ښه ګوره ورته نو جلال الدین سیوطي رحمه الله دا څه چل کړی دی لکه محاورتن د چا په عربو کې دغه محاوره چلیږي صیبه ته د قواعدو په رو سره روانه او ته د عرب محاوره استعمال کړې ده وتتمیم ما فاته بس وتتمیم ما فاته وهو من اول سورة البقرة الى اخر سورة الاسراء بتتمة على نمته بتتمة على نمته الکه طالبان نمته مو آیا نمته دلته دا متحرک وایا بیا صحیح ده فتتمو پورا کولو علی نمته یا کو نوم میم دی ورسره ساکنه وي نو سره استا کوي خو په نوم باندې څه وایي لکه فتح وایا علی نمته علی نمته فترز څه وایي فترز دچا جلال الدین محلی رحمه الله وی تفسیر بعد تکوما مطر ذلك من ذکر ما يفهمو د ذکر کولو د هغه نه يفهم به کلام الله تعالی چې باغې سره پوهه راشي د کلام الله يفهم به کلام الله تعالی پوهه راشي پس سره لګا اوس راځه ښه
والاعتماد على أرجح الأقوال أو اعتماد بس راجح قولنا برت ذكركم أقوال ضعيفون بزان ساتما ويزر راولي وجلال الدين سيوطي رحمه الله خويدر دي أما خبلا ويزر راجح قولنا راولا او دا سيوم نو مچ ما بس ویری دي سرات بس كيف متفق تفسير میں کړه دي سرات یاد هغه ویری نه راجح قولنا بان امام ابو بکر ها واعراب حضرات من ذکر بعض ذکر کول هغه چې باغ سره کلام الله راشي او اعتماد به پارجه واعراب او اعراب بس لګا ما يحتاج إليه سترى احتياج نتوان إعراب درت بيان ده ضرورت نزياد إعراب درت بكين بيانهما ده ضرورت وتنبيه أسراتها وتنبيه على القراءة المختلفة المشهورة أو تنبيه بدر تكون بقراءة مختلفة ومشهورة وبان يعني كذا دا قراءة دا قراءة لکه دا برته بکر راځي درته وایي چې مجوده میم سیبا دا سي اخوا د اخوا سره نه دي او قراءت مختلفه مشهوره نو دا قراءت سبا چې کوم دا ټول مشهور دي دلته د مشهور نه دقه مشهور معنی نه ده مراده چې دا کم صدا اصطلاحي معنی ده ځکه چې قراءت مشهوره دغه دي او قراءت شاذ چې کوم دي هغه غیر مشهوره دلته د مشهور نه مراد څه ده لغوي معنی چې تی پیژنې او کوتی نه پیژنې دقه مراد ده ورنه قرات سبا چې کوم ټول مشهور دي مشهور څه مطلب لګا مستفیض دي په معنی د څه لګا قطعي دي سدي نو دلته د لغوي معنی مراد ده على وجه لطيف دلته وي چې لکه دا قرات مشهوران او دا خلک مجویدین په ډېر زیات وخت تخلي وإذا لا تبارك وجه سره معمولی اشاره سره بتا پیو فمعمولی اشاره سره بتا پیو ما ایسے بدون وقت بدلنا ضایع على وجه لطيف وتعبير وجيزنا او مختصر تعبیر بدکو مختصر الکه دی خاګورا وترک التطويل او وګدوال به پرېږدما ځکه چې مختصر تفسیر وکړه نو بدات باندې کوم چې انخته به مختصر بذكر اقوال غير مرضيه دا تطويل نو دلته دا ځین دا خبر راتلا چې لکه مقصودی خبره وم هغه کې وم تطويل نه کې نه وای بذكر اقوال غير مرضيه فذكر کولو د اقوال ناخوخو کوم اقوال چې ناخوخه دي نو هغه باندې ذکر کوم بس دې دا وای هغه باندې ذکر بذكر اقوال غير مرضيه وعاريب محالها او ايه اغه رابونه چې د هغه وعاريب محالها چې د هغه زه کتب العربيه هغه دې څه لګا د عربي کتابونه دي نو الته به نو زه درته هغه را بیان ویم چې ګوره دلته دا واقع کې دا معنی دا ټول برته نه ما ځکه اقوال غیر مرضيه دي کنه خزر اعظم دا دومره لوی خبرې چې دا وکړه کنه چې دا بدرته مدا دا دومره لوی خبرې چې وکړه چې دا بکوم دا خو ډېر طاقت غواړي کنه وای رازا والله اسال النفع دا الله نا سوال کوم د نفع به فی الدنيا دنیا زما دا لوی خبرې تا تکبر ښکار نشي اوس په شنو خبره باندې دا لوی خبره مې تا تکبر ښکار نشي واحسن الجزاء دا الله نا توفیق سوال کوم د نفع والله اسال نفع به في الدنيا واحسن الجزاء او دخل بدلي عليه في عقباه لكن ده او دي لاندې دي ناکید لیکلي انباء للتوسل توسل کې کنه لکه دا کتاب زما وسیله وګرځيږي زما د بخنه
اوس پوه شئ بمنه وکرمه دا هغه په احسان او دا هغه چې درته وایي چې دا کتاب هر څه ما لیکلي دي نو کو الله را باندې احسان وکړو نو بیا هم د نجات سره نه ګرځي الله په احسان سره بدا د نجات ذریعہ ګرځي نه